کائنات من او تاسو له زندگی را کړې ده او د زندګۍ تیرولو دپاره دوه قسمه اسباب را کړي دي. د انسان بدن د دوو څیزونو نه جوړ شوی دی، نو اعمال هم دوه قسمه شریعت مقرر کړي دي. یو د انسان بدن دی، دا مادي سره تعلق لري، نو د دې خوراک هم مادیات دي. کلو وشربو، خوراک کوئ، اسخاک کوئ، په ځان باندې خرچه کوئ، الله وی. او خوراک اسکاک کول دا د الله حکم دی، حلال څیزونه خوړل. او دا د بدن ضرورت دی، د بدن دا ډانچه په دې باندې ولاړئ. بعضې کسان عزتمندو مالونه جمع کوي، وی وروسته به مې په کار راشي. نو وروسته کې دا یاد لرئ د چا هم په مال په کار نه راځي، ځکه وروسته زندګۍ کې دوه څیزونه راځي او هغه دواړه په مال باندې نه میلاویږي. عجیبه خبره. انسان وی وروسته به مې په کار راشي، او وروسته زندګۍ کې انسان باندې دوه حالتونه راځي او په دې دواړو حالتونو کې پیسه کار نه کوي. یو وروسته زندګۍ کې انسان باندې بوډاوالی راځي، او یو وروسته زندګۍ کې په انسان باندې مرګ راځي. او دا بوډاوالی او دا مرګ داسې څیزونه دي چې دا دواړه په پیسو باندې نه وروسته کېږي. یو انسان خپل بوډاوالی په پیسو باندې نشي واپس کولی. لیت الشباب یعود، کاش چې ځواني واپس راشي. صرف آرزو او ارمان کولی شي، خپل ځواني په پیسو باندې نشي اغستی. یو سړی دی مري او دا وایي چې کاش زه د دې مرګ نه بچ شم، اگر چې دا ټول مال به ورکم، زما چې څومره قرض دی، نقد دی، دکانونه دي، او صرف یو کال یا یو میاشت یا لږ شان د راته صبر وشي، بیا هم نه کېږي. نو سوچ کوئ عزتمندو، الله رب العزت بدن پیدا کړی، د بدن مادي دی، د دې دپاره خوراک هم مادي دی. دغه شان د بدن یو لویه حصه هغه عزتمندو روح دی، روح، او هغه اعلی حصه ده. من او تاسو د دې کمزوري بدن دپاره 80 کاله او 80 کاله کار کوو، خروس کو، نورم جوړو، دومره مال من پیدا کوو. مونږ وایو چې زمونږ د نوسو کړوسو وشي، او د نسو کړوسو د بدن وشي. او د بدن چې کومه اعلی حصه د روح، د هغې دپاره کوشش زمونږ او ستاسو صفر دی. الله رب عزت وایي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. زما دی بندگانو کې بعض بندگانی دي د دنیا په دې ظاهر باندې ډېر ښه پوهېږي، چې واده له څه کول دي، او خوراک له څه کول دي، او فیشن له څه کول دي، او کور څنګه جوړول دي، او دکان څنګه مزیدارول پکار دي. په دې باندې ډېر اعلی پوهېږي. وهم عن الآخرة هم غافلون. خو د آخرت کور، د آخرت ښایست، د آخرت زینت، وایي د دې نه بلکل غافل او بې پروا دي. نو د روح دپاره خپل خوراک عزتمندو. روح چونکې روحاني دی، نو د هغې خوراک هم روحاني دی، یعنې په سترګو نه ښکاري. لکه مونځ دی، مونځ دې وکړو نو مونځ په سترګو نه ښکاري. روژه دې ونیوله، روژه په سترګو نه ښکاري. حج دې وکړو نو یو سړي ته حج به څنګه ښیې چې دا حج دی. نو دې وجې نه روحاني دي، هغه معنوي څیزونه دي، په سترګو نه ښکاري، چې ودې کو بس ختم شي. څنګه چې روح نه ښکاري، نو د هغې هغه خوراک هم نه ښکاري. او بدن ښکاري، نو پیاز، ټماټر، ساگ، چاول، دغه څیزونه هم ښکاري. هغه خوراک جسم مادي، خوراک هم مادي ښکاري. نو د دې وجې نه عزتمندو موږ او تاسو چې کله او تاسو اعمال بیانو، نو دا اعمال په ذهن کې زر نه راځي، ځکه دا ښکاري نه، د دې اثر هم نه ښکاري زر. اوس دې وخت کې موږ او تاسو ټول دلته مونځ کې موجود یو او جومات کې موجود یو. موږ ته پته نشته چې الله د کوم عمل د وجې نه موږ دلته اوس دا توفیق را کړی دی، ځکه دا قصه الله پټه ساتلې ده. یؤمنون بالغیب، دې قصو باندې به ایمان لرې. که یو سړی وایي چې مړه د عمل به څه اثري، نو یو 4-5 کنځلې ورته وکړه چې ګریوان ته در لاس کوي که نه. که ته ورته چې څه چلو شو، وایي دا کنځلې دې چاته وکړې، ته ورته کومه کنځله، نو هغه کنځلې درته هغه ښودی نه شي. وایي دا وختي چې دی دا خوله ورانه خوځوله، کومه یار وښایه، ثبوت وښایه. نو هغه غریب تا ته ثبوت نشي ښودلی د کنځلې، ځکه کنځله په هوا کې والوځي، دا یو عمل دی. خو عزتمندو په دې سړي باندې اثر وکړو، د ده سترګې بقې راووتې، رنګ یې تک سور شو، او الټې تا ته هم کنځلې شروع کړې، تمانچې راوویستله،
ټلیفون یې وکړل کور ته وایي راورسېږئ پلاني سړي زه وکنځلم. نو څنګه چې عزتمندو د کنځلو اثري بد شي دقه رنګې د ښې خبرې مسري. یو سړي ته ووایه هلک یو سړی راشي دلته وایي دعا موږ ته وکړه او موږ او تاسو ټول لاس اوچت کړو هغه ته دعا وکړو. هغه خوشحاله شي یار مونځ ګزارو خلکو نیکعملو خلکو ما ته دعا وکړه. که ته ورته یې دعا کم ده لږ یې وښایه. هغه وایي ښکاري خو نه خو دې سړو چې کم ټایم کې کوله نو ډېر زما زړه ته سکون میلاو شو. ګوره د ښه عمل الله ته د دنیا کې مخی. یو خوش اخلاقه خبره چاته وکړه، یو ښایسته شعر ووایه چاته، یو مزیداره لطیفه وکړه، نو دا ګیریږي نه، دا الوځي ختمیږي خو په سړي باندې اثر کوي. سړی خاندي بقه 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 خاندي. ولې خاندي لکه ډېره ډېره ښایسته خبره یې وکړه. کومه خبره؟ وایي زه خو درته ښودلی نه شم خو بس مړه خبره وه که نه. نو دکه شان عزتمندو د هر یو څیز اثري. دنیا کې یو څیز بې اثر الله نه دی پیدا کړی. دی ولې پیدا کړی هر څیز له اثر؟ د دې وجې نه د دې یو غټه فایده ده. دې کافرانو به اکثرو کافرانو به او اکثرو خلکو به دنیا کې الله نه منلو که چېرته څیز کې اثر نه وی. څیزونو کې الله اثر پیدا کړی دی. نو دکه رنګې دا دنیا جوړه شوې ده دې کې به هم چا اثر کړی. نو نه تا کړی دی نه ما کړی دی. اسمان یو اثر دی جوړ شو، ځمکه یو اثر دی جوړ شو، دا ګرمي سردي راځي یو اثر دی. څوک یې راولي؟ نه ته راولي نه زه راولم. پته ولګېده چې اثر د پاره مؤثر وي، اثر کوونکی وي، څوک وي چې هغه کار کوي. نو د دې وجې نه د انسان د اکثرو کسانو یقین رالی چې څوک شته او الله شته. چې ته د ټماټر پیاز اثر منې او د اسمان اثر نه منې چې دې کې چا کړی نو ته غټ خمقلی. ته یو عزتمندو یو بادي څیز وخوري، الو وخوري، چولی وخوري، کلول وخوري او الوګان او عزتمندو ګوپیان وخوري او بیا خېټه کې مې ګیس دی. هلکه ولې؟ یاره ګوپي مې والی دی او هغې اثر وکړو. د یو ګوپي اثر منې په خېټه کې او دا ټول کائنات الله جوړ کړی دومره لوی جهان د هغه اثر نه منې. که ته وایې چې بل چا جوړ کړی نو زموږ ته یې وښایه څوک دی. ابه د ځان مشر خو زه وښایه. که یو سړی وکړي چې دا پلانې دی وایي زه یار د انور نن راخیږي لږ نن لږ لیټ کا. مړه لیټ نه تو ورته د انور ته صرف ودرېږه، تو ته د انور ته لږ زیات ودرېږه چې پته ورته ولګي. نو د دې وجې نه عزتمندو د هر عمل اثري. یو نوجوان یو ځل د یو بزرګ نه تپوس وکړو، یو مشر سړي نه یا عالم مفتی صاحب نه تپوس وکړو. نن سبا اعتراضونه ډېر زیات شوي دي په وړه وړه خبره باندې. نوجوانان د سیکولر خلک بیانونه اوري، هغوی عقلي خبرې کوي، نو عقلي خبره دماغو کې زر راځي. نو دوی اوس قرآن باندې احادیثو باندې د دین په خبرو اعتراضونه کوي. هغه نوجوان دی بزرګ ته وایي چې تاسو وایي چې د هر بد عمل اثري او دغه رنګې څوک چې د الله د نعمتونو شکر نه ادا کوي الله ته نعمتونه اخلي. موږ دا خبره کوو د الله شکر، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر وباسئ نور به هم زیاتېږي. وایي زه د سره شکر وباسم نه او زما نعمتونه هم زیاتېږي او زما نه یو نعمت هم نه دی کم شوی. زه خو ورځ په ورځ مالداره کېږم او تاسو وایئ چې سړی خرابېږي چې نیک عمل نه کوي، د الله د نعمتونو شکریا نه ادا کوي، نعمتونه یې کمیږي، نو زما خو زیاتېږي. هغه ورته بچه ته نعمت څه ته وایي؟ وایي زه ګاډی، موټر، کور، بنګله، دوکان، سټیټس، دا څیزونه، زنده‌آباد مرده‌آباد، زما خو ورځ په ورځ لګېدي زیاتېږي. وایي نور څه نعمتونه نشته؟ وایي دقه نعمتونه دي که نور څه دي؟ واقعي زموږ او ستاسو په ذهن کې هم دقه شی نه دي، ځکه موږ او تاسو اصل کې دې ته نعمتونه وایو. نو دا بزرګ د دې کس نه تپوس کوي او ډېر شفقت سره جواب ورکړو. ویل بچه تلاوت ته دې زړه کېږي؟ ویل نه تلاوت ته خو مې زړه نه کېږي. وایي تلاوت کې اکثر؟ وایي تلاوت نه کوم بس کله ناکله وکم. وایي په زړه دې څه اثر کوي؟ وایي نه بس څه محسوس کړي مې نه دي، خو بس کله ناکله کوي چېرته وکړو کړی وي خو څه اثر مې محسوس کړی نه دی. بیا ورته مونځ ته دې زړه کېږي؟ وایي یاره مونځونه خو داسې ډېر نشم کولی، کاروبار او دا نور نعمتونه را سره ډېر زیات دي، نو په دې کې ډېر مصروف یم، نو بس کله کړی او کله نه کړی، خو بس اکثر یې نه کوم، مصروف یم ډېر زیات.
وایي چې کله ناکله یو کې څه مزه درکوي ولا څه مزه څه خوند پکې نشته دی نو یو ځل نیمې کړی خو څه خوند یې نه و نو بس رانه پاتې شو ځکه مونږ خو هر یو څیز کې چسکې ته ګورو خوند ته ګورو مزې ته ګورو چې دې کې څه خوند شته که نشته او زمونږ روحاني شیشه او زړه کمزوری دی نو د روحانیاتو هغه چسکه هغه خوند مونږ ته محسوسېږي نه مونږ یې پرېږدی لکه خلک پښتانه وایي خر د خیت په خوراک څه پوهېږي ښه شی و هغه نه خورم او د خدای دې غر که دا خو ډېر ښه خوراک دی هغه لتې ویلې هغه مغه شنه ګیا وه بېکاره څیزونه خوښ وو بیا ورته یي بچیا مختلف تپوسونه یې ترې وکړه چېرته ذکر دې کړی دی ویلې مړه د دنیا د فکر نه اوزګار نه یو نو ذکر به کم ټیم کې وکړو موږ سره د دنیا فکر دی پلانې مال پلانې مال پلانې مال پلانې مال نو داسې د مختلف روجه دې څنګه ده یاره بس هسې ونیسو او اکثر هغه هم نه نیسم روجې نه نیسم حج له تلې مړه حج باندې بس وکم او بس هلته تګ دي او تاوېدل را تاوېدل دي څه به دا مسلمان دی لګېد داسې خبرې کوي که کم کس یې په خوله نه کوي نو د اکثر کسان چې مالدار دي او هغه جونه نه کوي خو ذهن کې همدا خبرې پرتې دي که نه چې دا څه چل شو خو دلته راشه دی د الله کور ته راشه یا چې ته غریب له ښه ورکه حج باندې سله پیسې لګېده هر مسلمانانو په زړونو کې خپلې خپلې وسوسې پرتې دي خو څوک یې په خوله وایي او څوک یې نه وایي نو هغه عالم هغه بوډا هغه مشر دی بچي ته وایي چې بچیه ته د الله د اکثرو نعمتونو نه محروم شوی خو تا ته پته نشته د الله د ټولو نه لوی نعمت دا دی چې الله ستا خپل کور کې پرېږدي الله تا کور کې پرېږدي که ته خوراک ته نعمت وې نو دا خوراک الله سپو لم ورکوي که ته خوراک ته نعمت وې الله دا خنزیرانو لم ورکوي الله دا میږانو لم ورکوي په ګنده نالو کې چینجي لم چې کوم دی الله خوراک ورکوي که ته کور وې نو کور الله رب العزت دی چینجي لم دا نالی کور ورکړی دا هغه هم دا کور دی ته یې راوله شیشو کې کېد هلته تنګېږي واپس مغه خپل کور ته ځي همغه نالی ته ځي هلته خوشحالوي وایي زه مړه ته صدر بازار ته موږ بوځې زموږ همدغه کچره بازار خوښ دی ځکه د هغه کور همدغه دی الله هر څیز له کور هم ورکړی د میږانو کوري د پرندو کوري او د دې چینجو کوري دې ټولو څیزونو له الله دا څیزونه ورکړی که ته نعمتونه دغې ته وې نو دا خو الله سپو له هم ورکړي دي نو تا اوس پې کې بیا څه فرق شو انسان کې دا فرق دی اشرف المخلوقات د ده سر الله رب العزت د دې قابل ګڼلی دی چې ځان ته یې په جومات کې کیږي د چینجي سر د سپي سر د خنزیر سر د دې قابل نه دی جوړ کړی الله ستا سر یې د دې قابل جوړ کړی دی او تا ته دا نعمت نه میلاویږي نو ته د دنیا د ټولو نه محروم انسان یې تا سره نعمت نشته خو باندې پوهېږي نه مونځ در سره نشته که مونځ در سره دی خوند در سره نشته روژه در سره نشته که روژه در سره شته په هغې کې درته هغه مټاس نشته دی بعض وخت کې سړی به د لوږې به څه اثري ته وګوره که نه کله چې یو سړی ملګري ته انتظار کوي روټۍ تیاري خو هغه ته انتظار کوي هغه ملګری چې کله راشي یاره ډېره مهرباني ما ته مې انتظار وکړلو او دا ملګری چې کله خوراک وکړي دله خوند نه ورکوي د ملګري نه بغیر دا ځان باندې لوږه تېروي تنده تېروي چې ملګری مې راشي خوراک به کوو دله دا لوږه تنده خوند ورکوي انتظار له خوند ورکوي دا د مینې د محبت خبري ته په څه پوهېږې ته صرف کلو وشربو باندې پوهېږې د روژې د نعمت تا ته احساس نشته د حج تا ته احساس نشته تا مینه نه ده کړې چا چې مینه کړی هغه د یار دوست د دوکان د هغه د کور چکرونه لګوي روزانه هغه ملاقات لځي د هغه دروازه ټکوي د هغه در دیوار په هغه باندې ښایسته لګېږي نو که ستا الله سره تاله الله دا نعمت درکړی وی نو د الله کور به تا باندې ښه لګېدی ظالمه ته د دنیا د غټو غټو نعمتونو نه محروم شوی او هغه نعمتونه چې سپو چینجو او مچانو له الله ورکوي هغه تاله الله صرف درکړي دي تا صرف فقط په هغې باندې نعمتونه ګڼلي دي نو دا یاد لري عزتمندو نعمتونو نه محرومتیا دام ده چې ته د نیک عمل نه په ورو باندې محرومیږي الله اخره کې داسې ختم الله علی قلوبهم الله د بعضو زړونو باندې زه مهر ولګوم مهر که دوی بیا نیک کار ته راځي نه نشي راتلی ځکه مهر والا دروازه د حکومت نه بغیر څوک نه کولاوي تاسو ته پته ده چې کله مهر ولګوي حکومت ختم دی ته وایي مهر نو که چا دې له لاس وروړو او دا تالی کولا وکړه نو دا بیا ځان له غټ جرم دی دقه شان الله رب العزت چې مهر ولګوي
بس بیا د بندګانان بیا دا نشي خلاصول. الله رب عزت زمونږ او ستاسو حفاظت وکړي. نو دا کم مات ګډ عملونه چې کې که نه ټیک د کمزوري دي خو شکر وباسه الله دې په خپل کور کې پرېږدي. د الله میلمه که عالم دی هم دلته د الله میلمه دی، که یو عام فقیر دلته دکاندار دی هغه هم د الله میلمه دی، که دلته د پړي یو مزدور دی دلته په دې هغه کې ناست دی هغه هم د الله میلمه دی. د الله دومره ښکلی میلمستوب دی چې د ټولو دپاره یو شان دی. ایک ہی صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. په یو صف کې الله ودرئ. دا نه الله نعمت دی چې د الله په کور کې راشي الله فرق نه وي باچا سره په یو صف کې ودرئ. نو بهرحال عزتمندو د دې نعمتونو به دې وجې نه الله رب العزت پیغمبر فرمای یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے زما بندا زما عبادت د پاره ځان فارغ کا. املأ صدرک غنن، زبستا سینا د مالدارۍ نه د سخاوت نه ډکه کم، د زړه مالداره به. واسد فقرک، زبستا غریبی ستانه لرې کم، د زړه نه به ته مالدارې غریبانانو په شان به نه ښکارې. والا تفعل، که چېرته داسې دې ونه کړو ملأت یدک شغلا، زه به ستا لاسونه ټول په ټول باندې په دنیا کې مصروفه کم. هر وخت به دنیا کار کار، ورک 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 اینڈ ورک، کار کار او کار او کار به دقه څیزونه به وي. ته به خوشحاله د الله نعمتونه دي، حالانکې الله تعالی دا واړه نعمتونه درکړي دي د غټو نعمتونو نه محروم کړی. مخکې ځه. ولم اسد فقرک، لوږه به دې ختمه نه کما، کمال د سره ډېر هم شي زړه کې به دې فقر پروتي. تا سره به دومره مالي چې ستان وسو کړ وسو ته به م رسي، ته به بیم د لوږي انسان په شان باندې د مالونو پسې منډه وی. بهرحال عزتمندو دې طریقې سره الله رب العزت خوشحالیږي. او الله رب عزت چې کوم نعمتونه موږ او تاسو له د دین را کړي دي په دې باندې خوشحالېدل پکار دي. چاله چې الله لږ ډېر د دین نعمت د مونځ د اودس د تبلیغ د جهاد د قرآن د دې شیزونو الله رب عزت موقع ورکړې ده او د بیان اورېدو د جمعې مونځ، نو هغه د الله نه خوشحاله شي او الحمدلله دي وایي، ټول وایي الحمدلله الحمدلله. نو بهرحال عزتمندو یو دا خبره شوه. دویم عزتمندو دا یاد لرئ ما درته ویلي ژوند کې چې خوند راځي، مزه راځي، اثر راځي، خامخا د عملونو اثر وي. یو عمل پکې دا دی چې خپل اهل و عیال سره ښه سلوک کول، او د اهل و عیال نه مراد ښځه ده، ځکه خپلو بچو سره ټول خلک ښه سلوک کوي، خو دا کم بچي چې د چا نه پیدا وي هغه ښځې سره ښه سلوک نه کوي. هر سړی دا غواړي چې زما لور سره زما خور سره د خلک ښه سلوک وکړي او دته د ښه کور میلو شي، ښه خوراکونه دې ورته میلو شي، ښه جامې کپړې دې زما د لور له زما دا زوم وکړي. خو عزتمندو هر چې خپل ځان ته ګوري وایي مړه زمونږ ښځه نه مړېږي او زمونږ دا بچي چېرته ماړه نه شو. نو د خپلې ښځې دپاره عزتمندو اگر چې ښځې بعضې ښځې داسې دي چې خاوندان یې سپین کړه، خو لکه بعضې خاوندان هم داسې شته چې هغه عزتمندو د ټس نه مس کېږي نه، هغه ښه مالداره دي خو ښځې د غریبانانو په شان ګرځي. که د هغوی ښځې ته وګورې ته وایې که چېرته دوی کورونو کې کار کوي، داسې ښځې دي. مخونو باندې تیر سري راغلي دي. ولې دا دلته ښه مزېدارې ونډې وی په بازار کې، کله چې کوم دی شوبې وریجې راوړه، او کله چې کوم دی امیر صاحب نه ورشه روش راوړه، او کله ورشه چې کوم دی که دال هم راوړي قذافي هوټل نه دال راوړه، پلاني ځي نه دال ښه شی نه خوري، او اعلی او چرسي تیکه راوړه، دا څیزونه راوړي، او کله ټي کې آر کې ناستي، او کله فلاني کې هوټلو کې ناستي، تصویران هم جوړوي بیا ورکوي. او چې کور ته ماښام ځي نو ځان سره وروره تور شاپر کې پړپوس کور ته وړي یا لرې کور ته وړي. کله ناکله په خپلو بیبیانو باندې خرچه کول پکاري. ښځې دومره ساده مخلوق دی که نه، دوه کسان ډېر اسان دوکه کېږي، دا یاد لرئ. یو زمونږ خلاف خبره ده او یو د ښځو د فایدې خبره ده. نو تاسو په دې دوانو څیزونه ډېر خوشحالېږئ. مولا پسې چې خبرې کېږي نو دا کسان ډېر خوشحالېږي. زه بس موږ به ځان پسې خبرې وکړو چې تاسو خوشحاله شئ. مولا سړی په تعریف باندې ډېر خوشحالېږي. یو قاري صاحب ته ووایه تلاوت یې وکړو، یو قاري صاحب ته چېرته یو کس ویلې ماښام مونځ کې وایي ډېر اعلی تلاوت دې وکړو. یو چرسي م رالی هغه م ورته وایي قاني صاحب وایي ډېر ګړړم تلاوت دې وکړو.
چې ګړړم پکې څه ته وایي بس سړی خوشحاله شو. ماښام کې ماسخوتن مونځ کې ورته پوره صورت یاسین شروع کړله په مونځ کې اوږد صورت یې ورته شروع. نو بهرحال عالمان قاریان سادهګانې دي په دې هغه باندې صفت باندې ډېر خوشحالېږي. یو ورته جزاک الله بس مولوي صاحب انشاءالله ټول عمر به زه دې جومات کې تېروم د الله د دین خدمت به کوم. بیا ورته ماشاءالله انشاءالله زما بچي به هم ټول عمر د دین خدمت کوي. په یو جزاک الله دې وکړي هلکه دا ټول کارونه کوي او تا چې کوم دی وایي چې دې دکان نه بار جومات نه بار راونه وځي. بهرحال د ښځو باندې او ښځې عزتمندو په لږ صفت باندې دوکه کېږي. دا تاسو دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې الله دا ښځې داسې کږي پیدا کړي دي که سیده وی نو تی سیده کولی نو په لږ څیز باندې عزتمندو دې خوشحالېږي. نو ښځو باندې عزتمندو خرچه کول پکار دي. یو کس و هغه د دفتر نه روانو نو د غرمې چې چوټي شوه نو ځان یې د ناشتې څه سامان واغستو. څه چکن پیټسو او د ښایسته مزیدار څیزونه جوړ شوي وو. د چوک ناصر خان د سوچو غوړو وروره چې کوم دی الوا او قتلمې او دا څیزونه یې ځان سره واغست. نو ملګری یې تپوس کوي زلوبۍ ځان سره واغستې. بعضې کسانو ته زلوبې وایي زلوبې واغستې داسې نور هم خوله کې مزیدار کي. نو هغه چې ځان سره واغستې دا ملګری یې تپوس کوي چې هلکه دې باندې څه کېده خو د ناشتې ټیم نه دی. نو هغه ورته نن چې زه سهار راتلم کور کې مې ناشته نه وه کړې وختي را روان شوم نو دلته دې مزیداره ناشته مې وکړله اوري سره یا کیسان والا سره سوچه غوړو والا سره دې سره مې ناشته وکړله. نو اوس چې غرمې تلم نو رایاده شوه چې کور کې د ناشتې داسې خاص څیز نه و نو لحاظه زما ښځې ناشته نه ده کړې نو زه ځان سره همدقه څیز چې کوم نن ما خوړلی دی دا څیز چې کوم دی غرمې له مازدیګر له بیا ورسوم خو ښځه به مې دا ناشته وکړي. او دوی دې ته څه ضرورت دی دا خو د ناشتې ټیمونه نه دي او ښځه خو به دې څه کور کې وږې تږې نه ناست هغې به هم خامخا څه خوړلي. هغه ورته بلکل الحمدلله کور کې څه نه څه شته خو دا شیونه نشته دا کوم شیونه چې ما ویوړه دا سوچه غوړو والا قتلمې او دا پراټې او دغه رنګ چې کوم دی دا مزیدار بیکري دا سامان دا نشته نو دا زه هغې له وړم. ویل ولې؟ ویل ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي اطعمها مما طعم وایي ته کوم څیزونه چې تاسو خپله خورئ خپل اهل و عیال باندې به نوکرانو باندې هم هغه شی نه خورئ. وکسوها او هغې ته هغه شان کپړې اچوئ څنګه چې تاسو ځان دپاره ښایسته کپړې الئ نو خپلې بیبیانو دپاره اهل و عیال دپاره هم داسې کپړې الئ. نو هغه ورته صرف په دې بې ټیمه ټیم په دې پراټه باندې نه راضي شي وایي او زما ښځه چې کوم دی کله هم چې څه ښه شی پوخ کي نو بهترین څیز دی چې کوم دی ما له مخکې نه جدا کي چې دا زما د سر تاج زما خاوند به راځي دا به چې کوم دی دا به دا وخوري. نو زما دومره خیال ساتي نو لحاظه زما زړه کې مرال چې بار زه دومره مزې چرچې کومه نو په کار دا دی چې لږ شان څیز د یو 200 300 500 روپو زه خپلې ښځې بیبي له ویسم. بچو له نه بچو باندې خو ته ټول ځان قربان کې څنګه چې د مور نه پټ کله ناکله عزتمندو ښځې له وړې دغه رنګې د بچو نه پټ هم کله ناکله خپلې ښځې له څه شی وړه. دا بچي ټول بار دکانونو کې ګرځي بازارونو کې ګرځي دوی تا باندې هم پیرزو کېږي نه دوی ځان ډک ساتي په غلای علي خو ځان ډک ساتي په بل باندې ځان چې کوم دی بیګار کوي خو خوري. د بچو دومره پروا مه کوه د خپلې هغه بوډۍ ښځې پروا وکړه کمزورې ښځې پروا وکړه چې په مخ کې تیر سري رال ځکه دې ته پوره د خوراک څیزونه طاقتور نه میلاویږي بس هغه کور کې چې کوم څیز ذخیره کې پاتې شي هغه وخوري که نه نو ځانه د ټماټرو او د دڼیا چټنیو کې بس هغې سره روټۍ وخوري. ماسته ته وخوري هغه لاندې شومله شان چې پاتې شي بس هغې سره هغه غریبه روټۍ وخوري. ګینې اکثر د پښتنو ښځې عزتمندو تورو چیو سره روټۍ خوري چې ګوري تور چیو ته به راځي سار تور چی د ماشومانو نه پاتې شوي دا به ورته ناست وي پرلت یې لګولی نو به دی دومره عادت شي چې کله بوډۍ شي چې بیماره شي چې ته وله سی ورکې وایي نه یو تور چی پیالی راکه چې بوډۍ شي بیا دقه خوراکونه کوي. تاسو ګورئ دا بوډۍ ښځې د پښتنو تور چی صرف څکي بس ولې تا عادت کړی نه ده په فروټو باندې ګینې تور چی به لاسې ته وي او بیا سارنې تور چی هسې شوملی. نو عزتمندو په دې باندې خوراک کول پکار دي او دا د دې حق دی او د دې خیال ساتل پکار دي ځکه هغوی زمونږ او ستاسو ډېر زیات خیال ساتل پکار دی. نو په دې سره عزتمندو زندګۍ کې چې کوم دی خوند راځي
او مزې راځي او دا د انصاف خبره ده. وایي چې سړي ته مې دا کیسه وکړه چې خپل ښځې له دا وړم، وایي بس هغه هم لاړې وروره آیس کریم یې راواغېسته. ما ورته ولې؟ وایي نن ما آیس کریم والی نو به زه د آیس کریم به ځان سره کور ته یوسم. نو دقه شان د یو بل نه عبرت کول پکاري. موږ مولیانو نه ښځې خوشانې یو ولې؟ موږ روز چې ته ختم له لاړ شو نو څوک راله یو مټۍ راکړي، بس هغه هم ټیشو پیپر کې یا کاغذ کې تو کو جب کې واچو چې کور ته لاړ شو صحیح ښځې واله تعالی مې چې کوم دی مټۍ راوړې ده یو دانه مټۍ، او بس هغه ښځه دې ته ګوري چې لکه دا زما مولا دا مولا خاوند دا خو خېټور دی، دا لوات او مټۍ ته چېرته ټینګېږي؟ او دله ګوره دا یو مټۍ چا ورکړو او هغې هم ځان له ماله سنبال کړی دی او هغې هم په ما باندې قربان کړو. ښځه زر دوکه کېږي، نو په پردي مټۍ باندې خپله ښځه دوکه کړو، آسان کار دی. یو مټۍ چې په ناز باندې یو پیاز دی خو په نیاز دی، یو سیز ته یو چاکلیټ ښځې له یوسه، یو ببلګم یوسه عزتمندو، یو چینګم یوسه جاوله ورته ویسه دا یوسه ښځه به یې د خوله کې تاویه راتاویه سات پس به تا ته ګوري دغه څنګې او چقه چقه به یې خیږي او تا ته به ګوري، په یو چینګم هم دوکه کېږي. خو تاسو داسې عزتمندو سړی خوارئ تاسو والله که د چینګم هم رانه ولي د دې د خولې ته ګوره او د چینګم ته ګوره. بعضې ښځان غریبان د ښځو نه ډېر تنګي. یو سړی بیمار شو هغه هسپتال ته لاړې نو د وینو ضرورت ورته چې د وینې ضرورت و ډاکټر ورته د ده او نیګیټیو ګروپ و د بلډ نو دا ډېره کمه میلاویږي دا وینه. نو هغه ډاکټر ورته وایي مبارک شه ستا د ښځې او نیګیټیو بلډ ګروپ دی او وینه ده تا سره بلکل میچ خوري او بس اوس به د مرګ نه بچ شي او وینه به ورته میلاو شي. دا سړی داسې ډېر خوشحاله نه شو. هغه ورته ویل که تا ته وینه میلاو شوه خوشحالېږي نه؟ وایي ډاکټر صاحب تا ته څه پته ده دا ټولې وینې زما نه څکلې ده، دا هم زما وینه ده، نو بلډ ګروپ یې را سره یو نه. نو بعضې غریبانان ډېر زیات تنګ دي د ښځو نه، خو داسې خبره نه ده. ښځه اسانۍ سره چې کوم دی کنټرول کېږي، خو چې عزتمندو لږ شان ته د هغې خیال ساتې، کله نا کله جوړه کپړې وړه، کله نا کله د دې د مور او پلار خیال ساته. ښځه په مور او پلار باندې عزتمندو فیدایي، یو کپړه وله یوسه او ته دا د مور له یوسه، یو جوړه وله ویسه او ته دا د پلار له یوسه، نو د هغې پلار به هم درته دعاګانې کوي او دا ډېر زیات خوشحالي. او بله ورځ به د هغه خواښي ستا خلاف د ښځې ته چې کوم دی غوږونه به هم نه ډکوي. ځکه الانسان عبد الاحسان، وی انسان د احسان غلام دی. چا باندې چې د احسان وکړو بس هغه سترګې تا ټیټې کړلې او تا ته څه نشي ویلی، خوله به هم بنده شي. نو د دې وجې نه عزتمندو اهم خبرو ته اهم خبرې دا دي، دا واړه واړه عملونه دي، خو دا د انسان په زندګۍ کې خوشحالي راولي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی تاسو کې د ټول نه بهتر کم دی؟ خیرکم خیرکم لاهلی، وی تاسو کې لاهلکم، تاسو کې د ټول نه بهترین انسان هغه دی چې خپل اهل و عیال لپاره خیر وي. وانا خیرکم لاهلی، او تاسو ته پته ده زم د خپل اهل و عیال لپاره ډېر بهترین یم او ډېره ښکلې زندګي ورسره تېروم، بهترینه زندګي ورسره تېروم. نو دا غټې خبرې دي، دا وړې خبرې مه منئ چې دا داسې لطیفې شان دي یا کمزوري خبرې، دا لوی لوی خبرې دي. خو بعضې نوجوانانو ته او د هلکانو ته دا خبرې هسې چټي ښکاري، یا بعضې کسانو ته. یو ځل عزتمندو یو دوه کسانو بوډاګانو یو دوکان مخې ته ناستو، مشورې کوله چې د دې ملک د حالات او د دې دنیا د حالات به څنګه سمیږي. بهرحال ډېر سوچ فکر کې پراته. نو دا یو بوډا دی بل ته وایي چې دا به هله سمیږي که نه، چې دا ټول انسانان دی جیل ته واچې او دا څه وخت کې دی جیل کې دا ټول کسان تیر کي، نو دوی ته به د دې زندګۍ پته ولګېږي، شکر به ورسره پیدا شي، صبر ورسره پیدا شي، بل به یو بل سره جنګ نه کوي، نو زندګي به په خپله ښه تېروي. دې ټولو له دا سزا ورکول پکار دي چې یو څو ورځې دا ټول انسانان جیل ته اچول پکار دي. دا نوجوانان رال چې دا سړي څه سوچ فکر کې لګې دي، او خصوصا وي دا نوجوانان داسې کول پکار دي. دا نوجوان چې رانې دې باباګانو ته تاسو څه سوچ فکر کوئ؟ وایي موږ خو دغه سوچ فکر کوو چې دا نوجوانان ټول جیلونو ته اچول پکار دي چې د دوی دا دماغ ځای له راشي، هوش یې ټکانې له راشي. وایي تاسو د دې لپاره څه حل راویستی؟ وایي موږ دا حل راویستی چې دا ټول نوجوانان هم جیل ته بوځي او یو سره خر هم بوځي، نو به دوی به بلکل صحیح شي. اوس دا نوجوان د دې نه تپوس کوي، وایي بابا چې صحیح د نوجوانان خو چې دی دغه ته بوځي جیل ته بوځي سم به شي، خو دا خر سره ولې بوځئ؟ نو دا بابا دی بل بابا ته خاندي، ودې کتل
وایي دا د نن سبا نوجوان نو دا بابا دی بل بابا ته خاندي ویو دي کتل دا د نن سبا نوجوانان دي دې نوجوان سره دا فکر نشته چې دا ټول انسانان ولې جیل کې اچي او دغه یو خر غم سره دی چې دا خر دی جیل ته ولې بوځي د یو داسې څیز چې د هغې د سوچ فکر موږ ته د سره ضرورت نشته د هغې سوچ فکر هغه خبرې پسې ځي او دې پسې ځینې ځي چې نه لکه څه اسان حل راوباسه د جیل نه علاوه چې موږ دا نوجوانان صحیح شو بابا موږ ته داسې څه خبره وکړه د تجربې خبره وکړه دوی سره د ځان غم نشته او د خر غم ورسره شته چې دا خر دی جیل ته ولې بوځي دا د نن سبا نوجوانان دي چټي خبرو کې دی وجه نبی علیه السلام وایي من حسن الاسلام ترکه ما لا یعنی ښایسته اسلام دا دی چې چټي خبرو پسې به انسان نه لګېږي د اوس چټي خبرو پسې لګیا دی خر ولې بوځي انسان سوچ وکړه د ترقۍ خبره وکړه او د نیکۍ خبره وکړه نو دا سوچ عزتمندو په چا کې نشته دی بل عزتمندو چې کله انسان ژوند کې ناکامي راځي د مور او پلار نافرمانۍ سره راځي دا موږ ته ښکاري نه خو راځي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زمانه کې یو الکو هغه مور ډېره زیاته تنګه کړې وه نو هغې کمپلینټ وکړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ګوره دا کمپلینټونه به هم کېده هلته دا خبره به هم هلته راتله دا پلانې د پلار خبره نه مني دا د زوی خبره نه مني زموږ قانون نشته دی اوس بچي چېرته خبره مني اوس یو بچی د مور او پلار نافرماني وکړي یو دوه شپې پکې تا حوالات کې تېره کړه بلکل ټیک کېږي که تا نه یېرېږي دا پولیس والا نه یېرېږي داسې چېرته اوسه پورې چا پولیس والا ته پولیس والا الله شوتی دا بچی زما خبر نه مني زلالی دنیا کم ځای کې ده او ته کم ځای کې ودی خپل بچي د خپله تربیت کوه دا د حکومت کار دی دا یاد لرئ تربیت سزا ورکول بعضې څیزونه سمول دا د حکومت کار دی بهرحال حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هلک راولی چې هلک یې راولو ویل دله سزا ورکوي چې صحیح پخپله به صحیح شي ویل څه سزا ورکوو یو مشک نه دی دا پخوا د اوبو مشکونه اوس هم د کوچي بازار کې شته دا ترمکیا پې کوي یو ځای پې چړکاوئ او یو مشک وله چې کوم دی د خېټه پورې وتړئ یو 10 کیلو نو یو 10 کیلو مشک یې وله وتړلو هغه غریب نه مونځ کولی شو 9 10 ټول د دنیا کارونه ورته ګران شو ډېر په سخته به یې مونځ کول او کارونه به یې کول په سبا باندې راغلی گزارش یې وکړو ویل جي دا خو ډېر سخت تکلیف دی او لږ آسان کوي وایي زه نیمې اوبه ترې کمې کوي خیر دی 15 کیلو دي خو یو ورځ نیم به یې نور هم ګرځئ هغه 15 کیلو نور وګرځولو ډېر زیات سړی هغه شو اخره کې هغه مور ځان سره راوسته وایي زما دې په توبو توبئ خو د دې شي نه مې خلاص کا نو هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دربار کې مور هم راوسته ویل زما دا بچی معاف کا ویل نه لږ صبر وته وکړه خیر دی په خپله سمیږي ویل نه زه سپارش کوم او ما معاف کړی دی او آینده به داسې نه کوي توبه وباسي ویل زه صحیح ده مشک ترې لرې کوي بیا ورته ویلې بچیه ګوره ته هم دقه شان دی مور پورې مور په خېټه کې ساتلی وي 9 میاشتې ځان سره ساتلی وي د ستا د وجې نه ما د مور بعض څیزونو ته زړه کېدو خو چې حمل به و زړه به یې خرابېدو غوښه به یې نه خوړله ښه شی مرغن شی به چې ورته رامخامخ شو دې له به الټۍ ورتلې نه به یې خوړی حمل کې د ښځې 3-4 میاشتو پورې زړه خرابېږي او دغه رنګې مونځ به یې صحیح نه شو کولی او دس کې به ورته تکلیف و او دغه رنګې خوب کې به ورته تکلیف و ګرځېدلو کې به ورته تکلیف و خو ده کلم ته لرې نه کړي چې روکې که په دې باندې څه کې دنه به کوم تیسمار خان جوړېږي او دنه به څه سخیار صلاح خان جوړېږي الټه چې کوم دی ته له درد سر جوړ شوی د په هغه ورځ کې ته ضایع کولی هم شوې ته یې ختمولی هم شوې او ته به یې نه وې راوړې خو د ده تا ته تمه وه چې زما به زوي زما دپاره به د زړه سکون وي زما به د زړه ټکور وي زما به خدمتونه کوي زه به بوډۍ ما زما به په کار راشي د دقې ورځې دپاره دا ټول تکلیفونه برداشت کړي وو نو تا له په کار دي چې د ده د زړه او د دې د زخم مرهم جوړ شي بس توبې وویستل او آینده به د مور او پلار خیال ساتم نو بهرحال دا عملونه دا د کار کولو دي نور دا دوستاني موستاني عزتمندو داسې چټي شی نه دي تاسو ګورئ که نه دا د نن سبا دوستان دي اعلان وکړئ وایي پلانې سړی مړ شوی دی او د قبر کنستلو دپاره د کسانو ضرورت دی په جومات کې به 2 کسان هم پانسېږي چې هغه د قبر دله وکني څوک وایي زه بوډا یم څوک زما بلډ پریشر دی حالانکې دلته به خمسدار غټې غټې بورې اوچتئ او 10 غنټې به دوکان کې کار کوي خو 2 بیلچې به هلته په قبر کې څوک نشي والی ګرمي ضروره او ما باندې خپله سي چل شوي بس هغه خو خدای تاسې منظورو الله ته لاړو او داسې نه چې موږ پکې بې ټایمه لاړ شو دې وجې نه یو هلک یو ویډیو کړی د ډېر ښایسته خبرې کړې ده وایي نن سبا د مړي اعلان دې طریقې سره کول پکاري چې یو ضروري اعلان واورئ فلانې د فلاني زوی مړ شوی دی او 11 بجې به جنازه خو د هغې نه مخکې د هغه د قبر کنستلو دپاره د افرادو ضرورت دی نو ټول هغه کسان چې د ده په واده کې شادي حال له راغلي وو او خوراک یې کړی دی هغه ټولو ته ګزارش دی چې په اول صف کې ناست
او غوړې غوړې زړې زړې والې وي هغه ټولو ته درخواست هغه ملګرو ته چې راشي او د ده قبر وکني وی بیا به پته ولګي چې کم کم کس راځي دا مالداران کسان چې دا روټو کې نیغ نیغ کېږي تصویرانو سره موږ وباسو تاسو سره وباسئ او موږ خوشحالیږو پلانې سیب پلانې MNA MPA فلانې ملک فلانې کونسلر زما شادي حال ته واده له راغلی و نو عزتمندو دا د خوراک شی نه خو هر شی پیژني ځناور هم پیژني چې خشي ته ورځه دلته ته یو تش اډوکې سپي ته واچوه لکۍ درته خوځوي وایي ته ډېر ښه سړی هغې پسې راځي نو خوراک له خو هر سړی راځي د قبر کنستلو کې دا غریبانان کسان او اکثر په وادونو کې عزتمندو دا غریبانان او خدمتګار اخره کې هغه خړې خوروا ته ناستي بس هغه خوري غریبانانو ته څوک په هغه صف کې کښېنیم نه دقه غریبانان په کار راځي نو دوستان هغه دي عزتمندو چې کله ته مړ شي د مرګ نه مخکې چې ته په هسپتال کې پروت یې او تا سره 3 ورځې 4 ورځې په هسپتال کې شپې وکړي د هسپتال کې تا سره ولاړي تا په اوږه باندې وګرځئ او چې کله ته مړ شي نو چې ستا د قبر اوله بیلچه د ده په لاس کې وي چې ستا د قبر لپاره ځای وکړي دقه کسان دي ګینې نور چې کوم دی عزتمندو ټول روټي خلاص دي الله رب العزت موږ او تاسو ته داسې دوستان او نیک عملو توفیق راکړي